د واده پړمبه شپه د مولا په مخ کې تاو منله چې دا خزه تا قبول کړي واو قبول دې کړه به دومره لفظ وي دا چا چې واده کړي دی وی اوچ دغه یو ټکی د دې خزي څومره بوجونه ستا په سر کې ستاسو ټولو خزي شته کمړي دي خزي د ټولو شته د واده په شپه صرف د نکاح په وخت کې تا دا ټکی کړو چې دا خزه دې قبول کړي عام دا چرته سم مولای نکاح تړینو دا ماضی او حال صيغه پکې وي قبول کړي دی واو قبول دې کړه نو دی وی چې او جی قبول کړي می واو قبول می اوس خو نکاحونه ټول چې دی ډیسکو شي اوس خو صيغه میږي پکې نشتا خورای ولی کې نه دا جنې او یا نه پکې صيغه شتا نه پکې ماضي شتا نه پکې حال شتا نه پکې استقبال شتا تاسو خیال لاړه هغه وخت لاړو چې نکاحونه به د سنت مطابق تړلې اوس نکاح ته خیال دی چای الټه ټول خلک په غړې دوی ک نکاح ته خیال وسه مخه ټول غړي خزم غړيږي سړیم غړيږي الکانم غړيږي بدالک دا سرا کاږي لکه د مرداري ټکی غوندې والا استاد در کا ونه وخت او دا جنو په دې قهر دا ټول ملک نکاح د ټول واده خلاصه ده د ټول زندګۍ دارو مداري په دې دوه ټکو نو یو ټکی ویلو سره د دې خزه وګوره د دې جامع د دې علاج د لکور د دې بچی دا ټول نظام زندگی سنبالول په دې یو ټکی ما قبول کړي واستا په ذمہ فرض شي کنه کدا بیمار شي او وای چې ما ډاکټر لبوزه تو ورته وای چې ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویل چې زبو ولا دارون کو ته ویلې شي دا یم دل کور وګور ورور ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویل چې دل به ز کورم ګور جامع ولا راو ما خو جامع نه منل نه چې تا ما قبول کړه لازمی نتیجه ده دې ستا په دماغ کې د وړاندې نه پرتای چې ما قبول کړه ټکه یوازې دا نه ده چې زب ور سره شپه تیر کوم او بیا بل تور کوم او دا بس نه ما قبول کړه دا معنا چې زما ټول بدن په حرکت کې وي ترغه پوري چې مثال نه وتی د دې خزه د خدمت ټول بدن ته دانش ویلې چې دا کار نه کوم دغه سي مثال دی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې لا اله الا الله دی وی علماء محققین وایي چې لا سمان لا هغه ټکه چې کدی لا سره الا الله نو نو دی لا به د خدای ټوله خدای په خپل لپیټ کې اغسته لا معنا هیڅ نشته الا الله سره
کار جوړ نو لا دا ډېر خطرناک لفظ تاسو خیال راځي نو لا اله چې تاوي د ټول کائنات نه دي انکار نشته معبود برحق الا الله مگر د خدای ذات چې دا دی وي او دې منل نو داغه ټول احکامات ستا په سرم باندې دغه چې تا ومنل چې نشته بلې څوک بغیر دغه واجب الوجود نه کدینم دغه ذات دغه ارڅ ستا په سرم باندې منل خو ډېر خطرناک شی دی یو سړی مرګ وکړ گواه پی نشتا د پولیس کسٹڈی کې ورغه مرګ له والو مان دے زی صاحب قید میں شي اور اخلاص لا مان دے سړی مړ کو خو چلای وي خلاص او کوي چې ها اعتراف یو کو چاو دا سړی ما وجلې دی د پانسای په ګړګړو باندې خپل ځان نه لاس تاسو خیال راځي نو عزیزانو یو خو نه منل آسان شي خو چې دی وي چې الا الله او محمد رسول الله نو په دې کائنات کې نور څوک شته نه خو یا الله دی او یا رسول الله بل څوک نو د رسول چې څومره احکامات هغه او د خدای څومره احکامات دي استا په سره نو اعتراف او اقرار کول دا ډېر ګران کار دی خطرناک شي ګوره رحمان بابا وی چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه و چې پتا مې نشم خپل رضا مې پرې ځکه د محبوب په مخ کې د عاشق خپل رضا په سوال نه پیدا اوس دینه مخ اوس دستا رضا وفا کړی ک جفا کړی ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خکه کبد او کتبت کېم زبویم چې خدیو ظاهر ببد ایوب علیہ السلام اتلس کاله په کټ کې پروت او اتلس دا اتلس کاله به الحمدلله و ډیر بیمار ول به هر کې ازیار مې رسد نه کوس د یار د لاس دی والله کدا بیماری ز په صحت نو زما عزیزان چې دی ومنل نو احکامات الهیه چې دي دا ټولو به تپاله تاسو به د پاکستان حکومت ځان نه جوړوي د پاکستان حکومت لا بل ورځي د ایران صدر راغله اسی دوی دا خیال کوي چې دا قوم جوړ په ټپو ړونده او اډو پوي بس خردي چې مونږه په څنګه کټا چو هغه سي بار بوړي دا خلک را تخکاری نه پوي حالانکه خلک پويږي کما قلب پکستا
دا بازي چې تاسو نه غیر چاپیر کیږي دا تالی سټ په هر زمانہ کې وی او خلق پويږي نه دا وسته 200 کاله د انګريز لاندې مونږ غلامانو او 300 کاله وشو چې مونږ د امریکای غلامان نن وګوره ستاد ټول پاکستان आवाज دے چې صدام حسین دے اللہ پاک ملا مضبوط کی زمونږ دا خویا مخه چې دے د منډه پامن میشن روان الکه پامن میشن چالو دا پلوسی دی یو مخدرزی دی یو پیرانو دا یو تلرزی دی یو دا چې د دوو پلوسو جنگ او د دوی جوړه تکه نو تاکال ته بمنډي تاسو به تاکال ته سي الکه خو چې د چا جنگ دی غیلا اول یو لا ورشه بیا بل لا ورشه چې دا جنگ هم پڅ دی نو جنگ چرته دی منډه دی چرته بیا هغه ملکونو ته چې هغه آلریډي د امریکای مرګري هغه ملکونو ته پامن میشن روان دی د قوم رخ یو طرف ته کول د پاره بیا یو بل غټ کا وکړه چې مونږ کشمیری عوام سره یوم یک جهتی مناوو چې هندستان په کشمیری عوام ظلمونه کوي نو ته چلاړې د عراق او د امریکای صلح کې او د غي منس کې جوړه کې نو هندستان ته ولې نه ځي چې ته د هندستان حکومت ته وې چالکا د کشمیری عوام باندې ظلم ولې کې پکار داو کنه نو وی وهم دې کمزه او ډبی کې دې کمزه بیا د خلیج د مسلمانانو په پاکستان ډېر حق دی او کده کشمیر د مسلمانانو په پاکستان ډېر حق دی زما فوج د امریکای د فوج مرګرتیا د پاره تل ضروری او که زما فوج آزاد کشمیر ته لېګل پکارو چې د مقبوضه کشمیر د غریبانو بدل دیندوان ناغسته پکار داو کنو نو زما عزیزانو یک جهتی ارتالو کې عام چھٹی ورکړه ارتالو کې د شپې چغه والے ارتال کامیاب شو پلانې شو دا نور څنو د اپوزیشن اعلانو کو جو بھئی ارتال دے ټول په خبر او صدر بندو جلسے او جلوسونو د شپې دوی ویلې ټي وي او ریډیو کو د خان دخلې نو کړ دے ای دبلې شروع کړې چې ارتال بری طرح ناکام حالانکہ تاسو کا په خبر ته تلی کتل مین بازار کے سخانہ دا اور سکار میں چوک دے بندو صدر بندو دی ویلے ارتال بری تا ناکام شو پا بلوچستان کے پیجا مرتالو ٹال بلوچستان منجمدو دی ویلے ارتال بری تا ناکام شو کزا زد کشمیر دا پار ارتال کے کامیاب شو او کزا دا خلیج دا مسلمانانو دا پار ارتال کو بری تا ناکام شو آخر نواز شریفہ د پاکستان د کرسۍ نه یوم په عزت نه دی کوشوي ان شاء الله ستا حشر بم اغئی کم حشر چې د تیرو حکمرانانو تمام پاغه زیړه خپه کوزیږي چې په کومه زیړه خپه د دې کرسۍ نه په 3 کاله کې دا نور کوشي د کویت فیصله و چې امریکای لای په کویت کې اډا ورکول امریکا ولید ناسته چې زب ټول مر عربو تسوالونه کوم د تیلو د پاره ولی په دې تیلو کو زب خپل قبضه ولې نه کول امریکای عمر رزیل ملک په مخدز مکه بنه ما ته چاوي روس څنګه ده ما وی روس هغه سپیده چې پټه خلا چي پوی نه پزانو در غفل پټه خلا چي او امریکا هغه سپیده چې غپ کی خلا چي سپیدوار دي خو یو لږ غله سپیده او یو غفیدون کې سپیده دی رزیل ملک خلیج کې خپل ډیپو جوړولو
لکه یو زمانہ کې په بډبیره کې مونږ مرکز ورکولیو د امریکې رډار لګولو دپاره بډبیرې بیس نن موګورا د امریکې پر رحم و کرم باندې چلیږي دا مونږ ولا ورکړی دغسې ډیپو جوړولو په کویت کې صدام حسین ورته وی چې امریکې لبا اډه نه ورکې او نه به ډیپو ورکې دو سیدو تیل دی ورکوای کارزانی او کګرانی امریکې له په سلورانه بیلر ورکې نورو ملکونو له په روپای ورکې ظالمه دي نورو ملکونو څه ګناه کړي ویل امریکا زما دوست دی خو چې ویل دوست مې دی ویلو درېږه ته چې په ورمنډه کړه هغه 2 منټه جنګ ونه والکه سړی یو خبره کوم یو مار د یو پیر نه طریقه کړي نو پیر ورته وی مار ته چې چاته بسوي نه ویل خج بس امار بروانو په لار چې چا بولی دي چوي دا خو مار دی په لخته وها په کېړای ولا په کانی ولا ټول گنجه پنجه چې سموده پس هغه پیر ولیدو امار ته ویل دا ولې ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا ویل ظالمه ما درته ویلې چې چاته سوایا ما دا معنا چې څوک چیچا ما اسې خرش پرش خو کوه خلک خو یراوه کنه دومره پرش خو ناری کوه چې سړی درنه منډه کوي نو دومره پرش هم ناری نه که دې ته لاړو د خیر په غونډۍ کې ناستو او ملک چې دی د صدام فوج ته پرې نو لاړو په خیر خیریت ملک ته قبضه زما په خبره پوهیږي عزیزانو نن جنگ د کعبه او د صدام نه دی نن جنگ د مدینه او د صدام نه دی نن جنگ د امریکې او د صدام زما په خبره پوهیږي په کعبه تک صدام کاغو وکته خدای به ورمیګ مات مدینه تک صدام کاغو وکته خدای به ورمیګ مات کی داغه کعبه نه دا چې الله په ابابیلو د دې امداد کړ نو جګړه د کعبه او د مدینه نه دا جګړه د امریکې او د صدام دا اوس تاسو د امریکې مرګري یې کده صدام مرګري خبره د کعبه او د مدینه نه دا تر اوسه پورې وخی چې 28 ورځې وشوې یو راکټ وخی چې په مکه غورځېدلې یو راکټ وخی چې په مدینه غورځېدلې یو راکټ وخی چې په جده غورځېدلې چې بیبي هوا پکې پرتا ده راکټ خو ډایرک غورځيږي په دهران باندې چې پاغه کوونه غیر چاپیر د امریکې 15 لک فوج پروت